أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم اے بندگانو نبویر پتا سبان دن نورز ولا انتم تحزنون او نبتا سو غمجن شئی الذين آمنوا بآياتنا هاغ کسان چی ایمان راوڑے دے پا موجزو زمن پا آیاتنو احکامات زمن وکانو مسلمین او ودوی مسلمانان ودوی غاڑ کی خودن کی ادخلوا الجنت انتم داخل شیطاسو جنتا وازواجکم او بیبیان استاسو تحبرون خوشحال کولے بشیطاسو یطواف علیہم گرزولے بشی پدوی باندے بصحاف لوخ لرا رکیبو پلیٹون لرا من ذهب دسرو زرو و اکواب او گلاسنا وفیها ما او ویب پدے کی هاغس تشتهیه الانفس چی غواړي زړونه وتلذ الاعین او خوند اخلی سترګې وانتم فیها خالدون او یی بتاسو پدی جنت کی ہمیشہ وتلک الجنت التی او داد جنت هاغا اورثتموها چی درکڑلے شوے دے تاسو تا دا جنت بما کنتم تعملون پا سبب دا دی چی تاسو بکم عمل کولو یعنی پا سبب دا عملون استاسو لکم فیہا فاکہت کثیرت وی بستاسو دا پارا پا دی جنت کے میوے ڈیرے منها تأکلون چی دا حغین بخوری تاسو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک ویب مجرمان پا عذاب دا جہنم کی ہمیشہ لا یفتر عنہم نبس پکولے کیگی نب کمولے کیگی دا دوین دا عذاب وهم فیہ مبلسون او وی بدوی پدے کے نا امیدہ وما ظلمناہم او من ظلم ندے کڑے پدوی ولیکن کانو هم الظالمین لیکن وہ دوی ظلم کون کی ونادو او آواز بو کی دوی یا مالکو اے مالک پرشتے لیقضی علینا ربک فیصلہ دیو کی پمنگ باندے رب ستاد مرگ قال وبوعید مالک پرشتہ انکم ماکثون بے شک یہ بتاسو ہمیشہ پاتی کی دن کی دلتا لقد جئناکم بالحق یقینا من راوڑے ہوتا ستحق ولكن اکثرکم للحق کارہون لیکن اکثر پتاسو کے حق لربد گڑن کیوں ام ابرمو امرن آیا دوی قس کوی کلک دیوکار فإنا مبرمون پس بے شک منہم کلک قصد کون کیو محکم قصد کون کیو ام یحسبونا آیا دوی گمان کوی دا
انا لا نسمع سرهم ونجواهم چې بشک موږ ناورو پټي خبرې د دوی او جرګې مشورې د دوی بلا ولنا ورسلنا لديهم يكتبون او پرشتي زمون استازي زمون د دوی سره دی یکتبون چې لیکل کوي هغوی قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم ان کان للرحمن ولد کچرته وی رحمان ذات لره اولاد فانا اول العابدین نو پس بیشک ومبز اول عبادت کونکے سبحان رب السماوات والارض پاکی دا رب د اسمانونو او زمکی لرا رب العرش او رب د عرش لرا عما یصفون د هغې څه نه چې دوی بیانوي فذرهم پس پرېږده دوی لرا یخوضو چې مشغوله وي دوی ویلعبو او لوبې کوي دوی حتی یلاقو یومهم الذي آن تردی چې مخامخ بشي دوی داغه ورځ خپل هاغه سرا یوعدون چې د دوی سره وعده کولې کیږي وهو الذي او دغه الله غزاد دے فی السماء الہ چې دے په اسمان کې معبود وفي الارض اله او دے پزمک کی هم معبود وهو الحکیم العلیم او دغ الله دے حکمت والا او علم والا وتبارک الذی او برکتن والد دغ ذات له ملک السماوات والارض د هغه لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې وما بینهما او د هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي وعنده علم الساعه او د دغه الله سره علم د قیامت وإلیه ترجعون او خاص دغی اللہ طرف تبتاسو واپس کولے کی گئی ولا یملک الذین او مالکان ندی هاغ باطل معبودان یدعون من دونه الشفاعتا چی دوی را بلی بغیر د اللہ نا الشفاعت د سفارش یعنی مالکان ندی د سفارش الا من شهد بالحق مگر هاغه څوک چې گواهی وکي د حق اقرار وکي د حق د منلو وهم یعلمون په داسې حال کې چې دوی پیژني حق لرا ولئن سألتهم او کچرت تپوسو کې د دوینا من خلقهم چې چا پیدا کړی دی دوی لیقولن الله نو خامخا به دوی وایي چې الله فانا یؤفکون پس کم طرف ته دوی اړولی شي وقیله او قسم دی وی زما په وینا د دې رسول صلی الله علیه وسلم یا رب اے زما ربا ان هؤلاء قوم بیشک دا خلق دے داس قوم لا یؤمنون چې دوی ایمان نراوړي فاصفح عنهم پس مخواړو د دوینا وقل او اوایا سلام سلام دی وی پتاسو فسوف يعلمون پس زرد چې دوی ته پته ولګي